أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. قرآن پاک دا اللہ تعالی کلام دے، دا اللہ تعالی کتاب دے. پیغمبر علیہ السلام تا پیوزل پورا قرآن نہ دے نازل شوے، بلکہ مختلف حالاتو او ضروریاتو پا مناسبت باندے مختلف آیاتنا دا پیغمبر علیہ السلام زمانہ کے با نازل دل. دیو جنا دا پیغمبر علیہ السلام پا زمانہ کے دا ممکن نوا چی دا شورونا قرآن پاک پا یو کتابی شکل کی اولی کریشی او محفوظ کریشی. پا ابتدا دا اسلام کے دا قرآن پاک دا حفاظت دا پارا دا ټولو نه زیات زور پا قوت حافظہ اچولے کے دبا. پیغمبر علیہ السلام تا چی بکم آیات مبارک نازلے دا نو پا اغی وقت با جبرائیل علیہ السلام چی سنگوے نو پیغمبر علیہ السلام با وسر سمدستی زر زر جب مبارک خوزولا او اغا آیات بے یادو چران ایر نشی او خم یاد شی. نو اللہ حکم رولے گا لا تحرک به لسانکا، جب پہ مخوزوا. اللہ وطا حکم رولے گا چھ آیات دا جبرائیل علیہ السلام تلاوت تا غوک کیک دا او دغ وقت کے دا یادولو دا پارا جب مخوزوا، زر زر پہ جب مخوزوا. ستا دا الفاظ الدہراولو ضرورت نشتا. اللہ تعالی دا سے قوت حافظہ در کڑی دا چی پا یوزل وینا باندے با مکمل ستا یادیگی او ضربر فرق با پکنی نو بس صرف اوریدلو کا. نو دینا پس چی پیغمبر علیہ السلام تب جبرائیل کم آیات ہوئی او جبرائیل بلال فوراً پورا پا پورا با اغا آیات یادو او پیغمبر علیہ السلام با یو صحابی تا وہ فرمائل چی دا اولی کا املا بے اویلو. پیغمبر علیہ السلام چی املا بخلاص اکلا صحابی با لکل اکڑل. بیا بے پیغمبر علیہ السلام تا وورل کلی کلو کی باتی لگزر دیر فرق راغلو فرق بیتی ہوئیسلو. پا دی طریقہ باندے دا ټول قرآن پاک دا ټولو نزیات محفوظہ خزانہ دا پیغمبر علیہ السلام زړه مبارک. پا زړه مبارک کے ټول قرآن اللہ محفوظ کو او پا دغه زړه مبارک کے چکم قرآن زیشو پاغے کے دا یو معمولی دا یوی دیر کمی غلطے امکان هم نشتا. و بیام پیغمبر علیہ السلام با دمر احتیاط کو کہ ہر کال پر رمضان کے جبرائیل علیہ السلام تبے ټول قرآن اورو جسومر ټول قرآن نازل شویو اگر ټول پا ټول بے وطا اورو. او پا آخری کال چی پیغمبر علیہ السلام وفات کے دا نو جبرائیل علیہ السلام تے دوزل مکمل قرآن اورولی دی دور بے کو.
او صحابه کرامو ته پیغمبر علیه السلام د قران پاک معنی او مطلب بم خو ورسره الفاظ به هم په صحابه کرامو یادول او خپل د صحابه کرامو د یادولو دومره شوق چې هر بنده د یو بل نه د قران په یادولو کې د مخکې کېدلو فکر وکاو بلکې بعض زنانا هغوی خپل خاوندانو سره چې نکاح کوله وې مہر به نه راکې خو قران به راته ښې ما ته قران وښیه دا مې مہر شو نو د قران د یادولو سره د زنانو دومره شوق چې مہر ناخلمه ما ته دې په بدل قران وښیه په سونو صحابه کرامو د دنیا ټول غمونو نه ځان آزاد کړو او خپل ټول ژوندۍ د قران یادولو ته وقف کړو او بیا صرف یادول نه بلکې د شپې په مانځه کې به یاد قران دهراوو او دومره به ولاړو چې خپې به او پړسې دي عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله یو سړی هجرت وکړ د مکه مکرمه نه مدینه منوره ته راغی وی پیغمبر علیه السلام با د مدینه انصارو کې یو کس ته حواله ک وی به دته قران او خیا مسجد نبوي کې د قران د یادولو والو اوازونه دومره به زیات شو چې کله کله پیغمبر علیه السلام با تاکید او فرمایي چې لک په مزه وای مسجد نبوي کې صفه یو دنکاچه وا او په هغه صفه باندې با صحابه کرام ناس ټول ورځ قران به یادو اصحاب الصفه داغه مرګرو ته به اصحاب الصفه وي لږه موده کې د صحابه کرامو یو لوی جماعت تیار شو چې هغوی ټول حافظان پاغی که خلفاء راشدین هذاغین علاوه حضرت طلحه حضرت سعد عبدالله ابن مسعود حذیفه ابن الیمان ابو هریره عبدالله ابن عمر عبدالله ابن عباس عمر ابن عاص عبدالله ابن عمر معاویه عبدالله ابن زبیر عبدالله ابن صائب حضرت عائشہ صدیقہ حضرت حفصہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دا پکې خاص کسان دي د دین علاوه سونه نورم د قران حافظان صحابه کرامو کې ابتدا د اسلام کې ډیر زیات زور په قران یادولو باندې ورکړی شو چې قران یادوي او د حالاتو مناسب دغه وخت کې قابل اعتماد طریقه دقه وا دغه وخت کې د لیکلو لوستلو والو تعداد کمو او د کتاب چاپ کولو د پاره پریس او چاپخانه نه وي نو که صرف لیکلو باندې اعتماد کړي نو قران به دومره وسیع پیمانه باندې خور شوی نو نه به قابل اعتماد حفاظت شوی اوس د دې په عربو له الله داسې قوت حافظه ورکړې وه چې یو کس ته به په زرګونو اشعار یادو یو کس په زرګونو اشعار به یادو او معمولی دیهاتی باندیسی هغوی به د خپل خاندان شجر نسب خو یادو و د خپل اوخانو او د خپل اسونو به هم شجر نسب یادو د زړه زور زیاتو چې زمون کردا اوخت نو دا د فلانی اوخ زوی دی او غل فلانی اوخ زوی پسونو خان به پلار نیکه چته ساتلیو او سلسله ور روانه غیله به نمونه میخو یاد به نو دغه د پاره قوت حافظه وا نو قران د پاره دی قوت حافظه ډیر کار وکړه هغه اشعار و غیره په دې قران یادو د قران پاک یادولو نه علاوه
پیغمبر علیہ السلام د لیکلو اهتمام کړو. حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام پما باندې با قرآن لیکو چې وحی به نازل شنو پما به لیکل. نو چې کله به وحی نازلېدله نو پیغمبر علیہ السلام باندې به ډېره سخته ګرمي راغله، بدن مبارک به ټول خوله خوله شو، او چې دغه کیفیت به ختم شو نو ما بچتا د ساروی د شا د ولی د رمبې تخته اډو کې وې دا تخته اډو کې به مې راواغشته، یا د بل سیز یو ټوکړه به مې راواغشتله او د پیغمبر علیہ السلام خدمت کې به حاضر شوم او ما ته به املا ویل او ما به آیات لیکو. وې د لیکلو نه چې به فارغ شوم نو د قرآن د نقل کولو بوج به ما داسې محسوسو چې ما به زما پتون به د ډیره زوره اوس مات شي او زه به بیا د ګرځېدو قابل نیم. وی چې ما به لیکلو کړو نو پیغمبر علیہ السلام به وی ووروا، ما به هغه لیکلو ته کتل او رول به مې کول، لکه ما نه څه معمولي غلطي به مې شوې وه هغه به یې راته ټیک کړله، بیا به چې خلکو ته اوس ووروا. نو کوم آیات چې به نازلېده پیغمبر علیہ السلام به په یو کاتب په خپل مخ کې هغه لیکل، د پیغمبر علیہ السلام مخ کې به آیات ولیکلی شو، بیا به پیغمبر علیہ السلام ته اورو. د حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نه علاوه نور صحابه کرامو باندې هم پیغمبر علیہ السلام کتابت او لیکل با کول. پاغه کې خلفای راشدین هم دي، پاغه هم لیکل کول. ابی ابن کعب، زبیر ابن العوام، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، مغیرہ ابن شعبہ، خالد ابن ولید، ثابت ابن قیس، ابان ابن سعید وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم دا خاص طور باندې قابل ذکر دي، نور باندې به لیکل کول، خاص کاتبانو دا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی دا پیغمبر علیہ السلام دا طریقه وا چې د قرآن پاک کومه حسبه نازله شوله نو کاتب ته به ویل چې دا په فلانی صورت کې د فلانی آیات نه رستو د فلانی آیات نه مخ کې ولیکا. د آیات ترتیب بم پیغمبر علیہ السلام خو. دغه زمانہ کې کاغذ کمو، نو د قرآن آیاتونه زیات تر کانو باندې، سرمنه باندې، د قجرو په لختو باندې، په بانس باندې، د ونو په پاڼو باندې، د سارو په اډوکو باندې لیکل کېده. البته کله کله به کاغذ ملاوېده، په کاغذ به هم لیکل، او کاغذ کمو. نو په دې طریقه د پیغمبر علیہ السلام په زمانه کې د قرآن پاک لیکل نسخه تیار شوله. د پیغمبر علیہ السلام په نگرانی کې ټول قرآن ولیکل شو، خو یو کتابی شکل کې نو، په مختلفو ټوټو باندې ټول قرآن لیکل شوی دی د پیغمبر علیہ السلام مخکې. او دې سره صحابه کرامو د خپل یاداش د پر ځان لبم لیکل کول، چې دا چا به څومره زړه غوستل نو د قرآن پاک حصې به ځان له لیکلې. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چې مسلمانېده دا د اسلام ابتدا وا، نو دې د خور او د اوخي کور ته چلاړه او ور وډبو. قصه مشهوره ده، معلومه ده. هغه وخت کې حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ د عمر رضی اللہ تعالی عنہ خور او اوخي ته قرآن خو خپل لیکلې صحیفه وسره وا. نو په ابتدا کې صحابه کرامو ځان لا د خپل یاداشت لپاره به هم لیکل کول. مختلف حصو ټوټو باندې د قرآن پاک لیکل با کېدل، او ډیر زیات زور په قوت حافظه اچولی شوی. ډیرو صحابه کرامو قرآن پورا یاد کړو.
اوس کتابی شکل ته راتلل دا څنګه وشو؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په خپل دور خلافت کې د پیغمبر علیه السلام د وفات نه وروسته دا خبره ضروری وګڼله چې دا مختلف ځایونو کې قرآن آیاتونه لیکلي شوي دي، دا را جمع کول غواړي، یو ځای او محفوظ کول غواړي. نو خپله ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي، زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ روایت کوي چې جنگ یمامه وشوله د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وخت کې یو جنگ وشو، هغې ته وی جنگ یمامه. نو د دغه جنگ یمامه نه وروستو زید ابن ثابت وی زه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغوستلم. زه چې ورلم حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هم موجودو. نو ما ته وفرمایل چې ما ته عمر راغی او راته ویل چې په دې جهادونو کې د قرآن حافظان شهیدان شو، ډېر حافظان شهیدان شو. که داسې دا جهادونه جاری وي او د قرآن دا حافظان د جهادونو کې شهیدان کیږي نو دا قرآن به زمونږ نه ختم شي. ډېره حصه به ختم شي. نو زما رائے دا ده چې ته حکم وکا چې دا ټول قرآن په ترتیب ولیکلی شي، یو نسخه تیاره شي. نو ما عمر ته وی چې عمره هغه کار څنګه وکم چې پیغمبر علیه السلام نه دی کړی؟ دا کار کتابی شکل کې پیغمبر علیه السلام قرآن نه دی لیکلی، څنګه ولیکم؟ وی عمر رضی الله تعالی عنہ جواب راکړ چې په خدای قسم دا کار بهتر دی، دې کې خیر دی. دې نه پس به عمر رضی الله تعالی عنہ بار بار ما ته وی تر دې چې زما زړه کې خدای راواچوله چې دې کار کې خیر دی. اوس زما رائے هم دا ده کومه چې د عمر رائے ده. دې نه پس وی ابو بکر صدیق ما ته حکم وکړ، وی فرمایل چې ته نوجوانې سمجھدارې، موږ ستا په باره کې بدګمانه نه یو، تا د پیغمبر علیه السلام په مخ کې کتابت د وحی کړی دی، لہذا ته د قرآن کریم آیاتونه تلاش کا، راجمه کا، یو کتابی شکل کې ولیکا. زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی قسم پا اللہ کدی حضرات ما ته وی چې غر اونړو یو ځای نه بل ځای ته یوسا، دا حکم ما ته کړی وی د دې به دومره بوج په ما نو لکه څومره چې د قرآن په جمع کولو باندې په ما بوج راغی، لکه دا ډېر د ذمہواری کارو. وی ما ورته وی هغه کار تاسو څنګه کوئ چې پیغمبر علیه السلام نه دی کړی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل پا اللہ قسم دا کار بہتر دے، دے کے خیر دے. وی دینا پس با ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار ما تویل تر دے چه زماز لکم اللہ را واچولا چه دے کار کی خیر دے. وی دینا پس بیا ما دا قرآن آیاتنا را جمع کول شروع کرل، دا قجرو پا لختو پا کانو پا تختو پا سرمن وغیرہ او دا خلقو پسینو کې چې یادو دا ټول دا میرا جمع کړ. اوس حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ په خپل حافظ قرآن دی، هغه داسم کولی شو چې یو ځای کې ځان له ناسو د قرآن حافظو، بس دا اول نه تر اخره به لیکلو تیار نسخه به پیش کړ، دا قرآن والے وی دې کولی شو، خو نه داسې ونه کړل، په خپل یاداش باندې اکتفا ونه کړله. د دنه علاوه پسونو د قرآن حافظان نورمو چې غیر جمع کړي چې راځي چې قرآن ولیکو او بیا خلکو ته چې دا بس د مختلفو حافظان ولیکنو، په دې هم اکتفا ونه کړی، داسې هم نه کومه. د پیغمبر علیه السلام زمانه کې لیکل شوي نسخې چې خلکو سره وي دیم کولی چې هغوی ته چې راوړه چې نقل یې کو او بیا خلکو ته چې دا قرآن نه دیم ونه کړل، بلکې دا تمام ذرایع په یو وخت باندې دی راوړل او ټول ذرایع په کار راوستل او هر یو آیات چې به لیکه
نو پاغه به دو گواهان غوښتل، هر یو آیات سره دو گواهان. هغه دو گواهان به وایي چې ما د پیغمبر علیه السلام نه دا آیات په خپل اورېدلې دي، دقه سې مې اورېدلې دي، او زما په مخ کې پیغمبر علیه السلام په فلانی کاتب لیکو، زما مخ کې لیکلي شوی دي. دا سه دو گواهان په یو آیات راغوستي دي، او ور سره د پیغمبر علیه السلام زمانہ کې چې چا لیکلو ناغه به هم تیر راغوسته، هغه سره به هم کتو. نو په دې طریقه باندې د قرآن آیاتونه را جمع کړل. هر یو چې صحابي به آیات راوړو نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خپل حافظ قرآن او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دیم په دې کمیټه کې غشتو د قرآن په لیکلو کې. نو زید ابن ثابت او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہما دوی به په شریکا د صحابه کرامو نه آیات وسولو، دو گواهان به غستل. هغوی به زمنګ په مخ کې نازل شوی دی، زمنګ په مخ کې پیغمبر علیه السلام لیکلی دی او موږ ته اورېدلی دی. بیا چې دقه لیکل به د خلکو نه واغشت او شهادت، نو زړو نسخو سره چې چا سره خپل لیکلو هغې سره به مقابله کې او به کتل. نو په دې طریقه باندې ټول قرآن را جمع کړ. او بیا هم یو کتاب کې نو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې په دې کمیټه باندې دا قرآن را جمع کړ، نو دې کمیټه ټول قرآن ولیک، خو یو کتاب نو لکه زمنګ مخه ته چې یو قرآن پروت دی. څنګه؟ هر یو سورت ځان لزان لسپاره کې ولیک. سورت بقره ځان لسپاره ده، آل عمران ځان له ولیک جدا کتاب دی، سورت یاسین ځان له کتاب دی. دا سی یو سورت ځان لزان له کتاب شو. او دې نسخه ته لفظ نوم کې خود اصل. نو په دې ترتیب باندې چې دا قرآن را جمع شو، نو دا هغه ترتیبو چې پیغمبر علیه السلام به صحابه کرامو ته ویل چې دا آیات په فلانی صورت کې فلانی آیات نمخ کې فلانی آیات نمخ کې ولیکا. نو دغه ترتیب هم پکې خو د سورتونو ترتیب نو، هر سورت ځان لزان له کتابو. او په دې نسخه کې د قرآن پاک د اوو قراتونو لحاظ ساتل شوی چې په کم قرات چا وینو ویلې شو. د دې نسخې د لیکلو مقصد دا چې یو مرتب نسخه د تمام امت لپاره اجماعي تصدیق سره تیار شي، چې کله اختلاف راشي چې دې سره مقابله کوي، بیا دې ته رجوع کیږي. دا نسخه چې تیار شوله، نو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دور خلافت کې هغه سره محفوظ پرته وه. او چې بیا هغه وفات شو، نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سره دا نسخه امانت پرته وه. او دا هغوی نه پسو د پیغمبر علیه السلام بیبي حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها سره وه. او چې حضرت حفصه بیبي وفات شوله، نو مروان ابن الحکم سره پرته وه. او بیا هغه په دې خیال باندې دغه نسخه اوس وزوله چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ نسخه تیارې وي. نو دا نسخه هغه بیا ختمه کړله. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په نسخه د ټول امت اتفاق راغلو، نو دغه نسخه بیا ختمه کړه ویسو. اوس حضرت ابو بکر صدیق قرآن را جمع کړ، خو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته هم جامع القرآن وی. نو دا داغه جمع د قرآن دا څنګه وه؟ حضرت عثمان جامع القرآن. دا واقعه داسې ده چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په وخت کې اسلام د عربو نه اوتو، روم ته لاړ، ایران ته لاړ،
پاکستان، افغانستان، ہندوستان طرف تا اسلام رو رسیدو. د حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ په دور خلافت کې اسلام 400 ته رو رسیدو. د پیښور په علاقه باندې حضرت سنان ابن سلمہ ابن المحبق رضی اللہ تعالی عنہ صحابی پیښور ته رو رسیدو. حضرت سنان اصحاب بابا دا د حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دور کې پیښور علاقه ته رو رسیدو. او دغه زمانہ دا 35 هجری و 400 ته اسلام را رسیدلی. او 400 دا ډیر پخوانی خار دی. د حضرت عیسی علیہ السلام نه مخکې دا خار آبادو. 400 وال عیسی علیہ السلام د زمانې نه مخکې خار آبادو. او په دې د باندې د 400 مقبره چې په ایشیا کې د ټولو نه زړه مقبره ده او د ټولو نه وسیع او لویه مقبره ده په دنیا کې. وګوره دا مقبره، نو دا بیا د اکبر بادشاہ او د شاه جهان بادشاہ په وخت کې جوړه شوې. دا مقبره وقف شوې ده. وی 400 نن ورخاته ته دا میدان همواړه مقبره د قبرستان مراکړو نه تر تنګي پورې دا شان وقف کړي د اکبر او شاه جهان. نو دې ځای ته د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې اسلام را ورسېد. هر نوې علاقه کې چې خلک به مسلمانان شو، نو د هغه مجاهدینو نه قرآن به زده کو چې د چا په لاس باندې به دوی ته د اسلام ښکلی نعمت میلو شوی. د هغه تاجرانو نه به قرآن زده کو چې کوم تاجران به د دوی علاقې ته راغلي وو او بیا به د هغوی په لاس دوی مسلمانانو. او مخکې خو تاسو ویل چې قرآن په 7 قرتونو راغلی وو. نو مختلف صحابه کرامو د پیغمبر علیہ السلام نه مختلف قراءت مطابق قرآن زده کړو. نو هر صحابی خپل شاگرد ته د هغه قراءت مطابق قرآن خولې کوم چې هغه د پیغمبر علیہ السلام نه زده کړی. نو دغه شانته د قراءتونو اختلاف لری لری ملکونو ته ورسېده. نو کم خلق چې د دینه واقف وو چې قرآن په 7 قراءتونو راغلی دی، نو هغه خلکو کې خو اختلاف نو. او چې کم خلق لري علاقو کې دی او د دې اختلاف نه خبر نو چې قرآن په 7 قراءتو دی، نو هغه خلکو کې به جګړې پیښې دي. بعض خلکو به خپل قرأت ته ټیک وي او د بل قرأت ته به غلط وي. دې جګړو کې دا خطر وه چې متواتر قرآن ته څوک غلط وي نو سنگین جرم کوي، لویه ګناه ده. او بل دا چې حضرت زید رضی الله تعالی عنہ کومه نسخه د قرآن لیکلې وه هغه په مدینه منوره کې موجود وه، نو نورو علاقو کې خو نه وه. په ټول عالم اسلام کې داسې معیاري نسخه بله نه وه چې د امت دپاره هغه حجت او دلیل شي. او نورې ځان له انفرادي چې چا نسخې لیکلې وي په هغې کې د 7 قراءتونو د راجمع کولو اهتمام نو. نو د جګړو فیصلې دپاره قابل اعتماد طریقه دا وه چې په تمام عالم اسلام کې یوه نسخه دې خوره شي چې په هغې کې د 7 قراءتونو لحاظ وي او کم قرأت ټیک دی او کم غلط دی دا پته پکې لګي. نو دا کارنامه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ کړې ده. هغه څنګه وکړله؟ حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنہ د آرمینیا او آذربایجان چې دا د روس علاقې دي په دې کې جهاد لتلو او هغه ځای کې ولیدل چې خلک د قرآن پاک په قراءتونو کې یو بل سره اختلاف کوي. نو دی چې مدینه منوره ته واپس راغی نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته ورغی، یا امیر المؤمنین ادرک الامه، امیر المؤمنین امت بیا موما. وی څه چل شوی دی؟ وی د الله د کتاب په باره کې د یهودو نصواراو په شانته اختلاف په مسلمانانو کې راغلی دی. علاج یې وکړه.
وی څه چلو شو؟ وی آرمینیا محاذ باندې جنگیدو، جهاد هم کو. وی د شام خلق د ابی ابن کعب قرائت وی، عراق والتی خبر نه دي د دې قرائت نه. عراق خلق د عبد الله ابن مسعود د قرائت مطابق قرآن وی، شام والتی نه دي خبر. وی دوی چې یو بل ته مخامخ شي، یو ته کافر، بل ته کافر، غلط قرآن وی، غلط قرآن وی، دا خو ټول خرابېږي په دې. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دا خطر مخکې نه محسوس کړی و، اطلاع ورته ملو شوې وه چې په مدینه کې هم داسې واقعات شته. د قرآن پاک د یو استاد شاگردان د یو قرائت مطابق، د بل استاد شاگردان د بل قرائت مطابق، د مختلف استادانو شاگردان چې یو بل سره مخامخ شي او مختلف قرائتونو کې یو ته وي ته غلط وي، بل ته وي ته غلط وي. حذیفه ابن الیمان دې خطرې ته توجه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ راواړوله. نو عثمان رضی الله تعالی عنہ صحابه کرام راجمع کړل او ته تقریر وکړ، وی ما ته دا اطلاع ملو شوې ده چې بعضې خلک یو بل سره دا قسمه خبرې کوي، زما قرت ستا د قرت نه بهتر دی او دا خبره کفر ته رسي، لہذا تاسو سره لرئ ما ته ووایئ. وی صحابه کرامو تپوس کوي ستا سره ده؟ نو عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایي زما رای دا ده چې موږ دا ټول خلک په یو مصحف په یو کتاب را جمع کو او اختلاف نه پیښیږي. وی صحابه کرامو د رای خوښه کړله. وی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ بیا یو خطبه ویله، وی فرمایل چې تاسو په مدینه کې زما سره قریب یې، د قرآن پاک د قرائت په باره کې د یو بل تکذیب کوي، یو بل سره اختلاف کوي. دینه معلومیږي چې کوم خلک ما نه ډیر لري وطنونو کې دي، دا هغوی به څه حالي، هغوی به ډیر تکذیب کوي، ډیر اختلاف به کوي. نو داسې یو نسخه تیارول پکار دي چې هغه واجب الاقتدا وي، ټول خلک هغې پسې اقتدا وکړي. نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها کرا سوال جواب ولېږه چې تا سره کومه نسخه د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تیاره ده او موجود ده، هغه موږ له راولېږه، موږ به د هغې نه نقل وکړو، اصل نسخه به تا له واپس درولېږو. وی حفصې بیبي هغه صحیفې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ له راولېږلې. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د څلورو کسانو کمیټي جوړه کړله. زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ، عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ، سعید ابن العاص رضی الله تعالی عنہ، عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام رضی الله تعالی، دا څلورو کسانو کمیټي جوړه کړه او ورته ډیوټي ورکړله چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کومې صحیفې لیکلې دي د هغې نه تاسو نورې صحیفې تیارې کړئ چې په هغې کې د سورتونو ترتیب هم وي، ځکه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د سورتونو ترتیب نو مقرر کړی، ځکه هر سورت جدا جدا کتابو. نو تاسو به یو کتاب جوړوئ او د سورتونو ترتیب به پکې وي. وی دا څلور واړه صحابه کرام په دې کې زید رضی الله تعالی عنہ انصاری و او دا درې کسان دا قریشی و. وی عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې ستاسو د زید ترمنځ د قرآن په یو حصه کې اختلاف راشي چې کم یو لفظ په کومه طریقه ولیکو، لیکلو کې اختلاف راشي، نو تاسو د قریشو په زبان باندې به ولیکئ، ځکه قرآن په قریشی زبان نازل دی. نو بنیادی طور باندې دا کار د څلورو کسانو کمیټې ته حواله شو او نور صحابه کرام په دې کې هم مددگار لګېدلي. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زمانه کې چې کومه نسخه تیاره شوې او په هغې کې سورتونه مرتب نه و، هر سورت جدا جدا کتابو، او دې کمیټې چې کوم قرآن ولیکه نو هغې کې سورتونه په ترتیب کړل. رسم الخط
دویمه خبره دا وه چې قرآن په داسې رسم الخط ولیکلی شو چې د مختلفو قرائتونو لحاظ پکې و. او دریم دا چې د قرآن پاک مکمل معیاري نسخه چې ټول امت په هغې باندې اجتماعي تصدیق کوي هغه صرف یو نسخه تیاره شوله او بیا د دغه نسخې زیاتی نقلونه تیار شو. یو روایت کې 15 په دویم روایت کې 9 قرآن شریفونه ولیکلی شو یو شان. یو په مکه مکرمه کې کېښودی شو، دویم په شام کې، دریم په یمن کې، څلورم په بحرین کې، پنځم په بصره کې او شپږم په کوفه کې او اوم په مدینه منوره کې. دې ښارونو ته یو یو قرآن ولېږلی شو او ټولو خلکو ته حکم وشو چې تاسو خپل قرآن ګورئ نو دې سره مقابله کوئ که چا سره څه لیکل وي. دینه پس حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ نور نسخې چې چا سره وي هغې ته حکم وکړو دغه نسخې ختمې کې، ځکه دې نه بیا وروستو اختلاف پیدا کېږي. یوه نسخه بس تیاره پاتې شو. د قرآن اصل نسخه چې دې کمیټې ولیکله وی دا اصل شو او د دې نه که د چا سره مختلف لیکل وي ختم یې کړئ. وی ټولو صحابه کرامو د عثمان رضی الله تعالی عنہ دا کار ډیر ښه وګڼو، تایید یې وکړو، حمایت یې وکړو. قرآن پاک کې تلاوت چې کېږي نو دې کې اسانتیا پیدا کولو دپاره نور کار شوی دی. فیصله وشوله چې عثمان رضی الله تعالی عنہ دا قرآن په کم طرز ولیکه، بس دې نه پس ټول امت به هم په دغه طرز لیکل کوي، بل طرز به پکې ني. رسم عثماني باندې به لیکي. دا واجب شو چې بل خط به څوک نه لیکي، هم دقسې خط به لیکي. په دغه قرآن پاک کې نقطې نه وې، زبر زیر پیش شد مد دا پکې نو. نو د عجمو دپاره دا کار ګرانو، ځکه اسلام عجمي ملکونو ته چې ورسېده نو د دې خبرې ضرورت پیښ شو چې نقطې او زور زیر پیش دې پیوشي. عرب چې هغوی ته خو آسانو، لکه موږ چې اردو پښتو بغیر د زور زیر نه وایو، نو عربو بغیر د زور زیر نه قرآن ښه ویلی شو، خو موږ نه شو ویلی. نو زموږ دپاره دې بزرګانو دا خواري وکړله چې زور زیر پیش نقطه شد مد دیره له جوړ کړه غوطې ولګول. اوس دا کار چا کړی دی؟ نو دا حجاج ابن یوسف کړی دی. د مشرانو په مشوره باندې حسن بصری، یحیی ابن یعمر، نصر ابن عاصم اللیسی وغیرہ دې بزرگانو مشوره وا او حجاج ابن یوسف دا کار کړی دی. زور زیر پیش وغیرہ شد مد نقطه د حجاج ابن یوسف کړی دی. اوس دا قرآن پاک و منزله دی، دا کار پکې چا چلولی دی؟ وی صحابه کرام او تابعین د دوی معمول دا چې په یو هفته کې به قرآن ټول خلاصو. نو د دې مقصد د پاره روزانه تلاوت د پاره یو مقدار مقررول، دې ته حزب وی یا وته منزل وی. نو ټول قرآن پاک د و منزله جوړ کړی دی. نو دا منزل د کوم ځای نه شروع کېږي او په کوم ځای ختمیږي؟ و منزله قرآن که په هفته کې څوک قرآن خلاصوي. نو د دې دپاره د قرائت دا کتابونه وغیره دي، دوی وی فمی بشوق، وی دا لفظ دکه نو دې نه ترتیب معلومیږي. اوس فمی بشوق دا خو یو حرف راغشت دی او د یو منزل د سر ټکی دی. نو فی سورة فاتحه رنبنی منزل د سورة فاتحه نه شروع شي، سورة نساء پورې یو منزل، یو حزب،
سورت فاتحه نه سورت نساء پورې. دویم منزل د سورت مائده نه تر سورت توبه پورې. دویم منزل د سورت مائده نه سورت توبه پورې. او دریم منزل د سورت یونس نه سورت نحل پورې. او سلورم منزل د سورت بنی اسرائیل نه سورت الفرقان پورې دی. او پنځم د سورت شعراء نه سورت یاسین پورې دی. او شپږم د والصافات نه والا تر حجرات پورې دی. او اوم د سورت قاف نه تر اخره پورې دی. اوس د سر ټکو ته وګوره. نو لومبنې د فاتحې نه دی، دویم د مائدې نه دی، او دریم د یونس نه دی. دا درې واړه یو ځای کنو دی نه فمی جوړ شو. فمی ف فاتحه میم مائده یہ یونس فمی. بشوق بنی اسرائیل و پس شعراء شن والصافات واو او قاف آخر کې شو. نو دا و منزله د قرآن جوړ شو. و حزبه دا سپاره پکې کم ځای کې جوړې شوې. 13 سپاره. سی پارا دا فارسی لفظ سی من 13 پارا من جز 13 جز. نو دا 13 حصے منگ و سپاره وایو، پارا یا سپارا. وی دا د ماشومانو چې قرآن وی نو د دوی د اسانتیا په خیال باندې 13 مساوي حصے یې جوړې کړې دي. نو هر 13 حصے ته پارا یا سپارا وی. اوس پاتې شي رکوع. نو دا رکوع په مانځه کې چې قرآن ویل کېږي په مانځه کې، نو د الحمد نه پس یو خاص مقدار کې حصہ د قرآن دا به صحابه کرام او تابعین وغیرہ ویلا او بیا به رکوع لتلل. نو دغه خاص مقدار له نوم کې خود رکوع دې پورې بس دی. نور به ان شاء الله بیا شي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.